أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سورة مجادلہ مخیاتونو کی تذکرہ دا چاو چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خلافی کاؤ نو داغی دا پارا ذلتو عذاب موہینو کافرانو دا پارا مسئلہ دا توحید و پدې چې الله رب العزت د علم و قدرت په لحاظ سره هر چا سره دی. کله چې خلق جرګې او مشورې کوي نو الله رب العزت دغه خلقو ته وایي چې خلاف جرګې مشورې مکوئ. کدرے کسان په یو جرګه کی نو الله یې څلورمي او که پنځه تنه جرګه کوي نو الله یې شپږمي، که د دې نه کمي دوه تنه جرګه کوي نو الله ورسره یي، که د دې نه زیاتې جرګې کوي مشورې کوي نو هم الله رب العزت د هغې سره یي. قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت به خبر ورکوي د دې چې څه کړیو څه ویلیو، دا خبر به ورکولی کېږي. ورپسې بیا یې وی جرګې چې کوئ نو د شرک مه کوئ، د رسم و رواج د بدعاتو مه کوئ، د پیغمبر د خلاف مه کوئ. بعض خلق داسې دی چې هغې خلاف ورزي کوي او په هغې باندې بیا فخر هم کوي چې دا موږ ښه کوو. کله وایي که دا موږ بد کولی نو الله به موږ له عذاب را کړی. بیا یې قاعده یو قانون ذکر که مؤمنانو ته چې دا خو د منافقانو کارونه مسلمانان خفه کوي د مسلمانانو خلاف کې دی جرګې مشورې کوي. نو ای مسلمانانو مومنانو تاسو به څنګه کوئ؟ تاسو چې جرګې کوئ نو دا به د ګناه د ظلم د شرک د معصیت د رسول د پیغمبر د خلاف ورزی دا به نه، بلکې جرګه به د نیکی بی د تقوا بی د نیکی بی د نیکو اعمالو بی د توحید او د سنت بی د شرک نه د بچاو بی. ولې بعضې جرګې داسې دي چې شیطان په هغې کې خپلې وسوسې وراچوي، مسلمانان خفه کوي مؤمنان خفه کوي. په دغې جرګو باندې هېڅ نه کېږي. دی ضرر ورکول غواړي مؤمنانو ته، الله وی لیس بضارهم شیئا، دی ضرر ورکوونکي نه دي هېڅ دی بس ضرر ورکي. اوس دې ځای نه بله قاعده ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. کله چې درس لا خلق راضی، جماعت ترازی، جماعت ترازی، نو اغی تا زی پریدی
هغې له په دې مجلس کې ځای ورکوئ. خلک چې راځي بیان دی، درس دی، جماعت دی، نو ځان لږ تنګ کوي، خیر دی. بل ته بګې ځای ورکوي چې بل پکې هم ځای شي. نو چې تاسو داسې کوئ نو الله به تاسو باندې فراختیا به راولي. او کله چې تاسو ته ویل کېږي خواره واره کښېنئ نو خواره واره کښېنئ. کله چې ته ویل کېږي چې هلکه وځئ پاسئ ځئ. مجلس برخاست شو نو مجلس بیا برخاست کوئ. الله رب العزت مومنان الله بیا خاص کر هغه خلق چې په مومنانو کې هغه خلق چې هغې له علم ورکړی شوی دی په درجو په لحاظ سره الله هغې له ترقي ورکوي، پورته کوي، اوچتې درجې ورکوي. بیا ورپسې درېمه قاعده ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے مومنانو کله چې تاسو د پیغمبر سره مشوره کوئ، جرګه کوئ، نو تاسو چې کله جرګې د پاره ځئ نو د هغې نه مخکې صدقه ورکئ. د خپل زړه پاکوالی، د مال پاکوالی راولئ. زړه کې بعضې کدورتونه یې هغه لرې کوي، مال لرې ورکې. نو په دې باندې ستا زړه به صفا شي. ورپسې د دې لږ تفصیل کوي. بیا ورپسې بل رکوع کې دا خلکو سره ملګرتیا مه کوئ چې الله پې غضب کړلی، منافقان دي، د هغې سره ملګرتیا مه کوئ، د کافرانو سره ملګرتیا مه کوئ. ولې د هغې حالات هغه ذکر کوي. څه الله ورته څه عذاب تیار کړلی، نو داسې نه چې تاسو ته پکې عذاب میلاو شي. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، اے مومنانو کله چې ویلې کېږي تاسو ته تفصحوا فی المجالس، فراختیا راولئ په مجلسونو کې. فافصحوا نو فراختیا راولئ. یفصح الله لکم، الله به فراختیا درکړي تاسو له، الله به تاسو باندې فراختیا راولي. مخکې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسته جمعات کې، نو جمعات هم ډېر وړوکی دی. څوک چې تللی هلته کې چې کوم زوړ جماعت و د هغې په ستنو باندې لیکلي دا زوړ جماعت دی. څوک چې تللی سوچ او فکر کوي نو هغې ته معلومیږي. د هغې ستنې هم ډېرې نږدې دي. نو د اوږدوالي په لحاظ سره د محراب نه اخوا ته 15 ستنې دي او د محراب نه دې خوا ته 15 ستنې دي. ستنې ډېر نږدې ښکاري، یا خو دې وجې نه ښکاري چې جومات ډېر غټ دی اوس، نه ستنې پکې ډېر نږدې ښکاري. نو دغه جومات دی په اوږدوالي باندې، اوږد سب چې پې جوړېږي، نو دا دغه 10 ستنو باندې مشتمل و. پلنوالي باندې دا د 15 ستنو نه هم تقریبا کم دی. نو که زموږ د دې زمانې پور ورته ووایي خو هم وړوکی جومات و، هغه پکې بلکل معمولي وړوکی غوندې ښکاري.
اوس چې ته مسجد حرام ته مسجد نبوي ته ګورې او د دغه ځای پکې لوړې خاص کې چې دا هغه پخوانی جومات دی نو دا پکې بالکل وړوکی ښکاري او نو چې ګڼه شي نو بیا به کله راځي دومره نو کله چې خلک راځي بیان د پار راځي درس د پار راځي مسلې د پار راځي خلک ناستي یو نوی سړی راغی او هغه راتلل غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میلاوېدل غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سم ځان پوه کول غواړي نو زه ته پرېږدئ که نه لارو ته پرېږدئ چې راځي زه ته پرېږدئ تاسو تنګ شئ زه ته پرېږدئ چې هغه پکې ځای شي کله کله ویل کېږي هلکه پاسئ ځئ اگر تاسو ځئ ښه و دا نور خلک رالو دې سره خبره کوو تر اوسه پورې تاسو ناست وئ ستاسو نمبر و نو اوس د دې نمبر شو نو کله چې هوښیار سړی نو هغه پوهېږي نو هلکه نور خلک راله دلته کې دا کلاسونه هم جدا جدا وي کله د غټې درجې کلاسي نو هغه چې ناست وي نو کشران پرې نه پوهېږي بیا چې کله د کشرانو نمبر شي نو مشران پای کې ناست وي نو هغه بې ځایه غونده کې ښکاري هغو خو دغه څیزونه ول ورځي که نه نو یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس اے مومنانو کله چې ویل کېږي تاسو ته فراختیا وکئ ځای پرېږدئ په مجلسونو کې خپلو ملګرو ته ارکان راغلو نور راغلو مشران راغلو نو ځای ورته پرېږدئ یو جماعت کې صفونه دي په دې کې ځای پرېښودل دي ځای پاتې یو پرېښودل دي یو پاتې کول دي ځای ورته پاتې کوي نو پاتې کول مو پاتې کول نشته شریعت کې پاتې کول نشته چې ځای ورته پاتې نه دې ځای کې پلان کې صاحب راځي هغه پکې کینی نه دا نشته شریعت کې ها اوس خلک راغله ناستی په دې کې یو مشر راغی سړی ورته وایي مشر راځه ته زما دې ځای ته زه به شاته شم نو دا کولی شي لیکن دا بله خبره صاحب کنډو پاتې کړی کنډو مه پاتې کوه زموږ عام دغه رواج دی صفونه چې کله خلک جوړوي د امام نه شاته یو تن چې کوم دی به کیني چې کوم مخکې راغلی بیا چې راځي نو هغه به یو ښی طرف ته کیني یو به ګس طرف ته کیني چې راځي نو یو ښی طرف ته یو ګس طرف ته ښی او ګس دغسې دا صف به پوره شي نو بیا ورپسې شاته صف دویم صف هغه هم دغسې یو تن به مخې ښی طرف ته کیني نو بل به ګس طرف ته کیني دغسې ګڼ روان دي نو څه به ښی طرف ته شي دوه درې تنه څلور تن را روان دي نو دوه به ښی طرف ته شي دوه به ګس طرف ته شي په دې طریقې به سب جوړېږي دې پکې کنډونه پرېږدي چې کنډو پکې پرېږدي بیا وروسته سب سیده کېږي نه سپونه پوره کېږي نه ډېر سپونه نه بیا په مخه روان یو روان دي نو اول نه پوره کول پکاري چې کله بیا یو خاص مشر راغی ستا شاته ولاړی ته زما دې ځای ته شې زه به ستا دې ځای ته شم خیر دی کولی شي د مشر ادب د مشر خیال ساتل اشته شریعت کې یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس اے مومنانو کله چې ویل کېږي تاسو ته تفسحوا فی المجالس چې فراختیا وکئ ځای پرېږدئ په مجلسونو کې خپلو ملګرو ته نو فافسحوا نو ځای پرېږدئ یفسح الله لکم الله به فراختیا راولي ستاسو دپاره ځای به کولاو کړي ځای به غټ شي نو بیا چې څومره راځي نو بیا پکې ځایېږي اوس چې ګورئ مسجد نبوي دی مخکې پکې دغه لږ کسان به راتله نو اوس په زرګاو نه په لکاو پکې راځي
فافسحوا يفسح الله لكم، الله پر اختیار راولي کنه زې بغټ کی الله. نو کله کله داسي ملګرو ته زې پرې دی وإذا قيل انشزوا فانشزوا، او کله چې ویل کېږي چې پاسې ځئ فانشزوا نو بیا ځئ خورېږئ، پاسې د ځای نه نو پاسې بیا. اوس چې تاسو پاسې نو دا بد کوي، اگر که هغه مشري ته به خپل ځای باندې کلک شوی او نه نه پاسه هغه تا د ویل شه دي اخواشه دا خو زما ځای دی او ناروا دي، نو پاسول به نه کوي. مشر راغی کشر دلته کې ناست دی پلت یې وایي اخوا یې ګزار کي اخواشه راغلی دلته کې ناست دا ناروا دي. دارنګه دا بل خبره هم ناروا ده. کله کله سړی راشي وګوري ځای نشتي او دی وایي چې نه زه راغلی او دلته کې کېناستی نږدې کېناست، هلته کې یو تن ته پکې اشاره وکړي تا ته بهر سړی نارې وایي څوک یې نارې وایي بیا هغه پاسي وځي او دی راشي د هغه په ځای باندې کښېني، هغه چې هلته کې بهر ته وځي اخوا دېخوا ګوري څوک چې زما تپوس یې کوو څوک نشته، دا دوکه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړه داسې مه کوئ، څوک د خپل ځای نه په دوکه باندې مه پاسوئ، دا نه په زور باندې نشي پاسولی. خلک شریعت کې دا منع نه چې هلته کې سپونه جوړ شوي دي او سب کې ځای مخکې نه پاتې کړی شوی دی، دا منع ده. هغه ځینې چې هغه بیا روان مشر روان دی خپل ځای ته ځان رسوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله وی سارو په شان دي ځان له اخور ما خاص کوي چې ځان له اخور د زید و درېدو خاص کړل سارو په شان دی. یو چې کله راشي یو سارو د بل په ځای باندې ولاړ هغه په خرونو وی اخواته کی ټیلی وی په بل راشي په ځای کې ودرېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سارو کار مکوي چې بل بدی کې بل پلتو وی کئی خلق بعضی خلق پکی داسي او نه مخکې مشر کشر راغله مخې ته ناست دی پاسې به نه هغه په خپل باندې سترګې سو عقل پکی نه هغه به تاسو ځای پریدي. نو فافسحوا يفسح الله لكم، نو تاسو ځای پریدي الله به خلق فراخي راولي، نو الله به تاسو له فراخي درکې الله تاسو باندې فراخي اختیار راولي. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، او کله چې ویل کېږي پاسې ځئ نو بیا پاسې ځئ، هغه مجلس برخاست دی ځئ نو بیا پاسئ بیا کېنئ مه بیا هم ناستئ هلته یې مشر خبره وکړه هلکه ځئ. بعض یونه داسې استاذ دی مشر دی عالم دی هغه خبره وکړي بیا هم خلک ناستي، نه خبره منل پکاري. بعض یونو کې خلکو ټی جوړ کړی سکه هلته کې आवाज کولی کېږي هلکه داسې کوي خبرې څوک اوري. ډېر ځایونه داسې وي چې خلک به بیا خبره نه مني. مشر چې ته عالم راغلی وي نه ما د سره اوس لاس میلاو کړی. دا کوم چې مشران دي د علماو په لحاظ سره مشران دي یا د سیاسی طور باندې مشران دي د علاقې مشران دي یا مایدین دي هغه سره نه چې دوست ته نږدې شوی ښه بعضې خلک ځان نږدې کوي تصویرونه لوس نه زما تصویر وویستی شي د سره بعضې خلک دې لپاره ځان نږدې کوي زور به جوړ کړی څه کې د مشر سره تصویر وباسم وي او نو دا کسب مه کوئ زور جوړ کړی خامخا خلکو له تکلیف ورکوي خلک ټیل وایي هغه سب باندې چې را تېرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع کړله چې خلکو په اوږو باندې د قدمونه را اړ یو راځي مخې ته دې نه منع کړله. نو داسې مه کوئ چې نو مخکې سب ډک که نو هغه سړی به نه راځي که نه چې مخکې وله تا ځای پرېښودی دی جو به راځي بیا که نه مخکې وله تا ځای پاتې کړلی نو هغه ځکه چې هغه وګوري چې زما ځای شته هلته کې هغه ځینې خلک په اوږو باندې خپې اړوي دا
دا گناہ کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل سوچ داسې کار کوي د دغه جمعې ثواب خلاړ ټیک دا جمعه به وشي مونږ به وشي یو کېدل یو هغه کم چې اعلی درجه د قبولیت ته رسېدلی ایت نه رسی بیا کله یې سړی چې جمعو کی نو یوې جمعې نه بلې جمعې پورې او درې ورځې پې زیاتې الله دومره اجرونه ورکوي ګناهونه معاف کوي. نو دا د هغه چا لپاره چې راځي نو چاله په لارې هم تکلیف ورنه کي د خلکو په قدمونو باندې خپې هم کښېنه دي. کله چې امام خطبې ته وخیږي خطبې دپاره منبر ته وخته نو دی بیا خاموشه دی دی بیا نور حرکتونه هم نه کوي خبرې هم نه کوي. شریخ حکم داو کې یو سړی لګیا دی هغه څه حرکتونه کوي چېرته خبرې کوي او ته مه کوه نو هلته کې هغه خبر هغه دی لګیا دی ناروا کوي نو دا تا چې ورته مک دا مکه دې هم ناروا ده. نو اذا قیل انشزوا فانشزوا نو کله چې ویل کېږي ځئ پاسئ ځئ نو بیا پاسئ که نه جنازو کې کله وایي مه جوړئ سیچل کوي سړی نو وایي هلکه وایي سب جوړوئ دی سب نه جوړئ هلکه بس کې مخ وله پټ کوي سب جوړوئ وخت لږ دی چا ته وی چا ته نه وی هر یو سړی پې داسې را شوړه کېږي ښه لکه څنګه چې باز بادشاه هغه ځان ښکار وویني په هغې باندې را شوړه کېږي بیا به یې دنه څوک خلاصوي. دا ناروا کارونه کوي دا خلک. نو اذا قیل انشزوا فانشزوا نو کله چې ویل کېږي چې وځئ پاسئ نو بیا پاسئ یرفع الله الذین آمنوا منکم الله اوچته هغه کسان لره چې ایمان راوړل ستاسو نه والذین اوتوا العلم درجات هغه کسان چې علم ورکړی شوی دی د درجو په لحاظ کم چې مؤمنان دي نو الله رب العزت هغه پورته کوي هغې له عزتونه ورکوي الله هغې له خیرونه ورکوي هغه الله هغې له درجې ورکوي. مؤمنانو کې بیا بعضې پکې داسې هم دي چې هغه اهل علم دي علم وله ورکړی شوی نو د هغې درجې د بیا مؤمنان نو اوچتې دي. والله بما تعملون خبیر الله په آسماني تاسو یې کوئ خبردار دی الله پوه دی. چې الله پوه دی تاسو له قرآن راولېږو نو قرآن باندې ځان پوه کا ځان په دې قاعدو باندې پوه کا کم چې دا احکامات ذکر کړی شي دي نو په دې باندې ځان پوه کا نو الله به تعالی درجې اوچتېږي دغه ته عالم وایي بیا چې په دې باندې ځان پوه کېږي. نو والله بما تعملون خبیر. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اذا ناجیتم الرسول نو کله چې تاسو مشوره کوئ د پیغمبر سره فقدموا بین یدی نجواکم صدقه نو مخکې لېږئ مخکې ورکوئ د خپلو مشورو نه صدقې لره صدقه ورکا. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم دا بل قاعده وه ته چې کلام زه د خپل نفس صفائی کې د نفس تزکیه کې نو د هغې دپاره د مال تزکیه هم وکړه مال ورکا صدقه ورکا ګڼو ځایونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صدقې ورکوي صدقه ورکا مختلفو ځایونو کې مختلفو کارونو کې صدقه ورکوي صدقه ښه شی دی دا نه چې صدقې کې بیا سړی نور کارونه کوي آسی کوي من کوي مخکې ویلو من او ازي زباده نه کوي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى هلته کې ویلو او خپل صدقې د هغې ثوابونه مه باطلوئ مه خرابوئ په من باندې او په ازي باندې زباده نه باندې احسان کې زباده نه کې تکلیف ورکې د هغه نه پې کار اخلي خدمت اخلي سړی راغی مال الله دپاره شی راکړه یا دا کار وکړه داسې جارو کې بیا ول درکړم ښه زه جارو کې بیا ول 50 روپۍ 10 روپۍ وله ورکړي اگر دا خدمتونه ترې مه اخله الله دپاره ورکوه دارنګې اسباده نه کوي
کله یو خبره هغه ما دا خبره واوروي ما تعالی پیسې درکړې څه دکړې کله څه خبره راشي کار راشي ولګه دا کارو کا او ما چې لا مخ روز کې پیسې درکړې نو دیتا زبادنه وای زبادنه مکوا زیب زیبان یادای الله یا ایه الذین آمنوا مؤمنان اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو مشوره کوي جرګه کوي د پیغمبر سره پیغمبر سو کو د صحابه د جماعت امیرو صحابه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه دي نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه مشر دی کنه امیر دی امیر جماعت ته دا امیر جماعت سره ته جرګه کې مشوره کې داغه نام سرای اخلي سره پوښتنه کې ولې ډېر کارونه کې د مشر فقدموا بين يدي نجواكم صدقان مخکې لګي د خپل مشورو نه جرګو نه مخکې صدقې لرا د دې لپاره چې سره دې پاک شي نو خپل بدیم پاک شي ذالک خیر لکم واطهر دا ډېر غوړه د تاسو لپاره او پاکونکي د تاسو لرا زړه بدیم پاک شي ښا د زړه مینا محبت د مال بدیوزي کما خبره چې ته کین هغه بس تاسو زړه کې پریوزي فإن لم تجدوا کچری تاسو نم مینو فإن الله غفور رحیم یقین الله دې بخون کې مهربان یو سره طاقت نشتی وسی نشتی د مال طاقت نه کیږي د نفس طاقت نه کیږي غلام نشي آزاد وله مال نشي اور کوله صدقه نشي کوله نو الله غفور رحیم دې بخون کې مهربان ناس دعاو کا دانه مخکې نشي کوله نو مس قائمول شي کنه نو مز دو رکعات وکا په دې باندې عمل وای علي رضی الله تعالی عنہ کړو علي رضی الله تعالی عنہ سره یو دینار ونه مات کو ناغه صدقه نیمه صدقه کو نو تپوس یو کو نو بیا غنیم بیا صدقه کو نو بیا بل تپوس یو کو د دې منافقانو کار داو دا حکم چې راته داغي مخکې یو خبره دا سیوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا سره بلاس میلاو کو نو هغه پوری وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس نه پرې هوسو پوری چې خپل سړي ولاس نه راکاو دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاس نه راکاو ده دانګي رسول الله صلی الله علیه وسلم چا بوته وي زما سره کار دی نو جدا بشو سره وبدرید وسره سو پوری باغ دتلو خبره نو کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړو دا ځان ده غټه سینې کار دی هغه خبره کوو کنه چې کته ما او تا ته وای نو زر کوو کنه خبرو کو تاسو و ودرولې دی ما نمک هو تنګیګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړل غټ سړی دی کنه کچ سړی دی هر څه چي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ته پوښ کې څه خبره کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړل لاس ملاو کړل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس نه راکاږي صبر جاغه نه راکاو دی نو دا منافقان براله ویجی زموږ تاسو سره خبره ده نو خبره به سوا خبره نه وا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مشغوله کاو په دې باندې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابه سجده نه کی یا صحابه ته خیر نه رسی دغه لپاره ولې چې مشر دی هغه د تعالی کا دا ټول دغه کسان ناشتي صحابه کلاس ناشته او استاد تعالی کو نجل وکي داخله اټول هغه ته ګوري دغه سي زر کو کنه چې کېته منګل په انتظار ناسیو نو هر یو سره بس پسړه کې خپه ده ولې څنګه استاد خلاړ کنه امیر سے قال ته کې هغه سره لګیا ده دا بازي خبرې داسي چې نه پکاره باندې ټلیفون باندې خبرې وکي ناول نه تاسو پکار ده خبره وګدله تاسو وزګاری کنه وزګار چې خبر حکم وزګار باندې هغه په کلاس کې سبق به وای او دغه دې قصې شروع کی
نو دا د منافقانو کار نه پکار مخکې نه سره تپوس وکړي ټیم وزګار دی فارغ یو خبره مې وایه مشوره مې وایه ټلیفون باندې کوي هسې کوي وزګار ټیم اخیستل غواړي ذالکم خیر لکم اطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم اشفقتم آیا ویری تاسو ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات چې مخکې ولېږئ د خپل مشورونه صدقې لرا فإذ لم تفعلوا کله تاسو داسې کارونه کا وتاب الله علیکم الله مهرباني وکړه تاسو باندې فاقیموا الصلاة نو قائم وي مانځل رواتو زکات او زکات ورکوي واطیعوا الله ورسوله تابعداري کوي د الله او د الله د رسول الله خبير بما تعملون الله خبردار دی پاسمه تاسو کوي یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس اے مومنانو کله چې ویل کېږي تاسو ته فراختیا راولئ په مجلسونو کې ففسحوا نو فراخي راولئ يمسح الله لكم الله فراختیا راولئ ستاسو د پاره فإذا قیل انشزوا کله چې ویل کېږي خورېږئ فانشزوا نو بیا خورېږئ ځئ يرفع الله الذين آمنوا الله اوچته هغه کسان چې ایمان راوړل ستاسو نه والذین اوتوا العلم درجات کسان چې علم ورکړي شي د درجو په لحاظ والله بما تعملون خبير الله پاس مې تاسو کوي خبردار دی یا ایها الذین آمنوا مؤمنان اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو مشوره کوئ جرګه کوئ د پیغمبر سره فقدموا بین یدی نجواکم صدقه نو مخکې لګئ د خپلو مشورو نه صدقې لره ذلک خیر لکم دا غوره ده ستاسو دپاره واتر او ښه پاکونکي تاسو لره فإذ لم تفعلوا فإن لم تجدوا که تاسو نه مومئ تاسو نه موندو یو شی لرا ورکولو دپاره نو فإن الله غفور رحیم یقینا الله دی بخونکی مهربان اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات آیا ویریږئ تاسو د دې نه چې او مخکې ولېږئ د خپلو مشورو نه صدقو لره فإذ لم تفعلوا که تاسو داسې کار ونه کو نو وتاب الله علیکم فإذ لم تفعلوا کله چې تاسو داسې کار نه دی کړی نو فتاب الله علیکم الله مهرباني وکړه تاسو باندې فاقیموا الصلاة نو قائم وي مانځل رواتو زکات ورکوي زکات واطیعوا الله ورسوله تابعداري کوي د الله او د الله د رسول والله خبير بما تعملون الله خبردار دی پاس وي تاسو کوي الله رب عزت مولا قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي اللهم قنا عذابك يا محمد رسول الله